السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پښتنو ته یو درخواست د مازجان ماشوم دی، ډېر کم عمره دی او پیپړې خرابې شوي دي. دینه مخکې زړه کې سوری و. په پښتونخوا کې ډېر مالداره خلک ته چې ښه وسې رسي، نو د سره د الله د رضا لپاره امداد وکړئ. دا غریب خدای پاک په غریبه کورنۍ کې پیدا کړی دی او هېڅ وسې نه رسي. موږ چې د ویډیو وګورو زموږ زړه روانېږي چې دومره ښکلی ماشوم دی او په داسې مرض اخته دی چې هېڅ پته نه لګي. که علاج ونه شي نو بس د یو څو ورځو میلمه دی، نو چې د مور پلارونه خویندې رشته داران دته ګوري پی به څه تېرېږي. نو خدای به دله د هغه جیان ګټه درکړي، خدای پاک در باندې رحم وکړي چې چا وس رسي نو د سره امداد وکړي. ځای ته ولې لاړ شئ، میلاو شئ ورسره. که وس خو کېږي هسپتال ته ورسره لاړ شئ، که وس نه کېږي د پلار سره ولې امداد وکړي یا بیا هسپتال ته بوځي. خو ډېر ښکلی ماشوم دی او چې د پیسو د وجې دی ضایع شي نو زمونږ د پښتونولۍ نه او د دې پیسو نه بیا هېڅ فایده نشته چې موږ نه یو داسې ماشوم ضایع شي. دا اوس قربانۍ را روانې دي، خلک 4 قربانۍ کوي، پیسې ورکوي دي مدرسو له او د ټرسټ له پیسې ورکوي. داسې د خلکو د مایکونو والا چې دی له پیسې ورکوي چې دا غریبانانو کې تقسیم کوي، په دې باندې قربانۍ والی او دا حلال کوي او په خلکو یې تقسیم کوي. نو وروړه هغه هم ښه خبره ده، موږ دا نه وایو چې بده خبره، هم ښه خبره ده. خو هغه یا ځای ته رسي یا نه رسي. زه وایم چې تاسو خپله د چا وس کېږي د دې مازجانې ځای ته لاړ شئ او ده له پیسې ورکړئ او ده سره تاسو امداد وکړئ، د علاج وشي. ستاسو به ډېره مهرباني والله، بس نورې خبرې نه کېږي.